ګرانو خوږو کتونکو اورېدونکو وحید خان تاجک یم. په جندول کې سر 9000 پورې زنانه دي چې د هغوی د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام روپۍ به بندیږي که هغوی داخله ونه کړله. په دغې باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د سمرباغ د دفتر یو سینیر مهم غړی او دغه رنګې د دې پروګرام سره د کلونو راهیسې وابسته سید انور صاحب را سره دی. سید انور صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړی. اول لا خو را سره دا ووایئ چې د زنانو د روپۍ ولې بندیږي؟ دا جی قانون دا ده چې لکه څوک مستحق وي نو دا به 2 کالو پورې مستحق وي، غیر مستحق هم 2 کالو پورې وي. نو کوم خلک چې 2-3 کال 900 روپۍ اخلي نو دا به دوباره داخلې کوي. په دې کې زیات خو زموږ څه کړي دي په وسم پکې 9000 پاتې دي. نو هغه خلک نه راځي دفتر ته او اوس دا پیسې را روانې دي تقریبا 10-15 ورځو کې به روپۍ وخېږي. نو دا خلک به ځي هلته روپۍ به وایي چې روپۍ به زموږ راغلي، چې هلته لاړ شي نو روپۍ بیا نه راغلي. وایي بېچاره لاړ شي دفتر ته داخلې وکړئ، دفتر رخ به هغوی وکړي هغه ټایم کې. نو دفتر کې به دومره رشي چې بیا به د هغو کار نه کېږي. نو مهرباني وکړئ کوم زنانه چې تاسو روپۍ اخلئ هغه راشئ خپلې داخلې وکړئ، چې بچو لپاره بیج جوړې نه هغه څه جوړې کړئ او ریکارډ خپل راوړئ او داخلې وکړئ. نو که چا ریکارډ مستحق راشي روپۍ به ورته جاري او که څوک یې ونه کړي نو د هغو روپۍ به نه راځي، بندې به وي. دا هم راته لږ ووایئ چې په جندول کې خو ډېر شایسته زنانه دي چې هغه روپۍ بندې شوي هم دي. او جي نو که د هغې 2 کاله شوي بندې شوي نو هغوی هم راتلی شي چې خپلې داخلې وکړي، واپس وکړي. که 2 کاله د بندېدو شوي نو راتلی شي. ټیک شو. یعنی هغه ټولې زنانه چې هغې 2 کاله وشو چې د بېنظیرې روپۍ واخیستې دوی به خامخا واپس داخله کوي، که ویې نه کړي نو دا به بندېږي. او دا به بندېږي، نه راځي پسې. او که ویې کړي مستحقو کې راله نو انشاءالله د هغوی ته به روپۍ چې دی دا راځي. ټیک ده. داسې زنانه هم سرجي دي چې هغوی داخله خو کړې ده 6 میاشتې وشوې خو اوسه پورې د هغوی روپۍ رانغلې. نو روپۍ خو دا زموږ تقریبا 3 میاشتې بعد خېږي چې څوک مستحق دی هغوی له خو دا کم نوي چې کم شوي دي دا به څه په 10 روپو کې راشي او څه به اکتوبر کې یا نومبر کې نوې ډیټه راځي هغه کې به راشي. نو انشاءالله روپۍ به ورته سټارټېږي. په هغې لږ انکوایري روانه چې یاره دې نوکري شته نشته دی، ښځې خاوند که نه نمبري ګاډی شته دی نشته دی، او یا ټیکس میکس ادا کړی دی که ادا کړی نو دا خو لږ دغه خلک ادا کوي چې یاره مالداره خلک نو که د هغه ریشو ډېره زیاته وي نو هغه خلک هم ترې بیا بار کېږي که نه. ټیک ده. دغه وجې نه دا ټیمه دي. صحیح ده. داسې زنانه چې هغوی مستحق دي خو چې کله هغوی دفتر ته لاړ شي انټرویو وکړي او هغوی ته میسج راشي چې تاسو مستحق نه یې نو بیا دوی دوباره انټري همدغه 2 کاله پورې به انتظار کوي. 2 کالو پورې به انتظار کوي. 2 کاله بعد بیا دوباره انټري کولی شي. صحیح ده. دې کې د پامبې چې د زنانو ته لږ مشکل کار جوړ شوی دی. تاسو ته زنانه راشي داخلې لپاره هغلته ورته ویل کېږي چې تاسو خپلو ټولو بچو پامبې راوړئ. او چې پامبې خو لکه دا ده چې دا یو ثبوت دی. یو زنانه راشي چې یاره لکه زما 4 بچي دي نو هغه ثبوت چې دی پامبې ده، پامبې جوړی نو هغه به هغه سیسټم راوچتوي او که نه یې جوړه نو بس بیا خو دی چې داخله کوم کې خو لکه کار یې نه کېږي. او جي که داسې زنانه وي چې د هغې داسې بچي وي چې د هغوی شناختي کارډونه جوړ وي د هغې به نقل هغه هم صحیح یا خو راوچتوي چې شناختي کارډونه یې جوړي هغه هم صحیح دي. که کوم پامبې جوړېږي پامبې به جوړی او دواړه سره دي. ټیک شو. خو په دې کې خو دا هم بیا پیدا ده چې کومو زنانو بچي وي د هغې پارمبې وي او سکولونو ته ځي نو بیا خو هغې ته هم پکې روپۍ راځي. او چې کوم زنانو ته روپۍ سټارټ شي هغوی بچي سبقونه وایي د نرسري نه واله سیکنډ ایره پورې او ټول ته بیا روپۍ راتلی شي. هغه به زموږ سره هلته د انرولمنټ کوي آفس کې هغو ته هم سټارټېږي. دغه د ماشومانو ته څومره روپۍ راځي؟ دا چې 5مه پورې کم هلکان دي ماشومان نو هغه 2000 او جنکو چې هغه 2500. 6 نه 10 پورې هلکانو 3 او د جنکو 3.5 روپۍ. پس سیکنډ ایئر چې دی هلکانو 4 او جنکو 4.5. او دا به مور ته چې کله روپۍ راځي د هغې سره به راځي مور اکاونټ ته راځي هر 3 میاشتې بس 3 میاشتې 6 میاشتې بعد راځي ورته. صحیح ده. دا راته هم لږ ووایئ چې زنانه اکثر په دې وي چې یاره زموږ خو مستحق یو مونږ خو لاړ شو هغلته مې انټرویو وکړله خو دفتر والا راته وایي چې تاسو مستحق نه یې، میسج راته راشي چې تاسو چې دی نو غیر مستحق. دا د مستحق نه د خلک غیر مستحق کېږي څنګه؟
نو خو لکه د دې پر انټرویو باندې ډیپینډ کوي چې څنګه انټرویو ورکړه هغې نه دا تپوس کوي چې لکه کور کې څومره سامانونه دي د کور مور تپوس دی کچه دی پوخ دی واشروم پکې شته نشته دی واشنګ ماشین ټي وي فریج ایر کنډیشن کمپیوټر دا څومره اساسي دی هر څه تپوس دی کوي د دې ورته څه ویلي هغه خو عقل یې کېږي نه زه ړانده وي داسې رښتیا خبرې کوي دوی څه ورته وایي عقل یې کېږي هغه او دې نه د افرادو تعداد چې نه دفتر والا سیوا کولی شي نه زیاتولی شي هغه خو لکه پامبې جوړه اټومیټک پک کېږي او کارډ یې جوړي اټومیټک پک کېږي سر جي یو بل خلک داخله سر کې داسې پکار دی چې یاره لکه کمباین وشي که نه کور کې دوه درې ورونه دي یو یې مور ده نو یو ورور راځي ځان نه داخله کوي بل ځان نه کوي او یو ځای اوسېږي او مور یې ځان نه داخله کوي په دې وجه دا دې نه پروګرام نه دغه شي اوسېتي پکار دا راشي یو ورور یې راشي چې هغه لږ سیوای هغه داخله وکړي باقي ورونه خویندې پکې ور واچوي مور هم پکې ور واچوي کور والا هم ور واچوي نو بس هغې بیا چانس ډېر چې وشي یعنې د هغوی نمبر یې زیاتې میلاو شي چې نمبر یې زیاتې میلاوي صحیح ده دې کې ډېر خلک دا دغه کوي اعتراضونه کوي چې یاره د پلانکۍ زنانه ده هغه خو ډېره مالداره ده روپۍ اخلي هغه پلانکۍ مالداره ده روپۍ اخلي مستحق نه ده دا مالداره پکې څنګه ورننوتلي دي دا خو لکه دا داسې ده چې دا سروې ګر خو نه ده که نه آفس کې ده نو آفس کې خو چې دوی کوم جواب ورکوي نو مطلب آفس کې دروغ وایي نو کېدای شي اکثر خلک جوابونه کې هم داسې دغه صحیح دغه ورنه کړي که نه انفارمیشن د هغې وجې نه لاړ شي دغه او آفس کې خو چې کم کس ناست وي هغه ته خو دا نه ده پته چې او هغې ته خو دا پته نشته هغې ته صرف دا ډر دی چې یار تاسو هغوی څه وایي ته هغه لیکه هغه به لیکي دې کې دغه چې کوم فارم ډکېږي هغې کې مختلف قسمه نمبرې ورکولی کېږي دا څه قسمه نمبرې دي او څونه باندې بیا خلک مستحق دغه کېږي دا نمبرې چې 1 نه 32 پورې شي دا نارمل خلکو دي چې هغې چې دا 32 پورې نمبرې هغه ته روپۍ راځي که 32 نه 35 پورې او په دې کې زنانه کونډه زنانه نو هغې ته بیا میلاوېدی شي او که 37 پورې معذوره ورسره وي پروفایل معذوره وي فارم بي جوړه یا شناختي کارډ هغې معذورتیا لکه ظاهر شوي هغې ته به راځي روپۍ خو که د هغې نه بره وي نو بیا نه راځي ښه اوس راته سره لږ په دې هم دا خلک پوهو چې د 1 نه 32 پورې هغه وي چې تپوس دې وکړي ستا کور څونه دی هغه وایي چې یو کوټه ده بیا وایي چې پوخ دی که کچه دی هغه وایي کچه ده واشروم پکې نشته ګاډی نشته موټر سایکل نشته دی غریبي ده ټیکس هم نه دی ورکړی نو دا هغه شانې دا جمع کېږي نو چې 32 پورې راشي نو دا مستحق دی خو که فرض که دې نه بره شوې نو بیا غیر مستحق راځي نو چې یو ځل غیر مستحق شوې نو 2 کال بیا ویټ کوي صحیح ده ټیک ده سرجي دې کې څه داسې هغه شته دی سیسټم چې که فرض که داسې وي لکه دا چې چا دروغ ویلي وي په دې پسې چا بین واپس کړي هغه کې اخره کې کوم د بایومیټریک کوي دا حلفنامه ترې اخلي چې دا کوم پام کې دا کوم جوابونه زه ورکوم دا صحیح ورکوم او که غلط مې ورکړي نو لکه د خلاف چې کومه کاروایي کېږي دا کېدای شي اطلاق صحیح ده دې پروګرام کې خو نور هم ډېر دغه شامل دي ماشومانو دا وظیفه شوه د زنانو د روپۍ شوې دغه رنګې څه سکالرشپ داسې لږ په دې هم رڼا واچوئ سکالرشپ خو دا دی موږ د وسیله تعلیم پروګرام چې دی دا موږ چې مخکې کوم ووایو ډسکس هم کوو او یو زموږ نشونما پروګرام دی چې خوراک ورکوي او چې خوراک کوم ورکوي هغه چې کوم ماشومان دا 2 کالو پورې هغې عمر او مور یې روپۍ اخلي مور یې روپۍ اخلي او که نه اخلي چې 32 نه بره 40 پورې هم هغې ته هم میلاوي خو صرف خوراک ورته میلاوي که نه چې روپۍ به ورته نه میلاوي خو چې د زنانو عمر د 32 نه بره سکور سکور یې 32 نه بره خو چې داخله کړي وي که نه داخله کړي او صحیح ده چې بل 32 پورې نو هغې ته به ورته ماشوم ته روپۍ میلاویږي او ورسره خوراک به میلاوي د 32 نه بره شي نو صرف خوراک به ورته میلاوي 40 پورې تقریبا صحیح ده نو ستاسو آفس کې یو خو د افرادي قوت هم کمی دی تاسو ډېر کم یو خو څنګه چل دی که مونږ خلکو ته اپیل وکړو چې 9000 زنانې دي که دا داخله ونه کړي نو دا به روپۍ به یې بندېږي نو دا خو به ډېر رش جوړېږي تاسو بس داسې دغه دې جوړ کړي اوس نه زر تر زره دې کوشش وکړي او که کونډه زنانه چې ځان کونډو ته واړی چې یاره او چې د وخت نادرانه ځان برابر کړي اول سیکرټري دفتر ته لاړ شي هغوی چې یاره ډیت سرټیفیکیټ یې جوړ کړي بیا نادره ته هغه وي شي هلته کارډ کینسل کړي بیا پسې زنانه لاړه شي بایومیټریک وکړي او ځان کونډو ته واړی د هغې نه وروسته 2-3 ورځې بعد بیا داخلي ته راتلی شي نو ډېره مننه چې تاسو راڅخه خبرې مهرباني دي تاسو هم
ګرانو خوږو کتونکو لیدونکو دا سید انور صاحب د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ډېر سینیر غړی دی د ډېر وخت راهیسې دغه پروګرام سره وابسته دی او ډېر زیات چې دی نو دغې باندې عبور لري. په جندول کې 17,000 زنانه دي په تحصیل ثمرباغ او تحصیل مونډه کې چې دا د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام روپۍ اخلي. دغه ټولو زنانو له واپس داخله کول دي. په دې کې 9,000 داسې زنانه دي چې هغوی اوسه پورې داخله ونه کړله او د هغوی به یا په دې ځل چې روپۍ راځي نو بندېږي به او یا بل ځل چې روپۍ راځي نو د هغوی هغه روپۍ به بندېږي او نه به راځي. دا نن زموږ چې کوم خپرونه وه نو دې لپاره وه چې دغه 9,000 زنانه چې کومې دي دا زر تر زره واپس لاړې شئ او تاسو هغلته خپله داخله دوباره وکړئ. که تاسو داخله ونه کوئ تاسو پسې به روپۍ بندېږي. هغه زنانه چې هغوی داخله کړې ده خو ورته وایي چې تاسو مستحق نه نو تاسو خپل حساب کتاب کوئ د داخلې نه پس 2 کاله پس تاسو دوباره بیا هم داخله کولی شئ. که مستحق وئ بیا به تاسو ته چې د نو روپۍ راځي. اوس طریقه کار هم دغه جوړ دی چې هر 2 کاله پس به چې د نو خامخا تاسو 2 کاله نه واخله 3 کالو په دې دوران کې به خامخا تاسو دوباره داخله کوئ. چې کوم خلک مستحق نه دي هغه به د پروګرام نه وباسي او چې کوم مستحق نوي مستحق شوي دي نو هغه به دې پروګرام ته دننه کیږي. نو هغه زنانه چې هغې اوسه پورې بېنظیرې روپۍ اډو اخیستلې نه دي خو مستحق دي نو تاسو هم تللی شئ او تاسو دوباره پرش داخلې کولی شئ.